مولانا عطار رحمت الله علیه یو بزرگ تیر شوی د عطار رحمت الله علیه دی وی زه په دکان کې وم زما د عطر دکانو عطر خوشبویانی د دې دکان مې په دې دکان کې قسم خوشبویانی وي او ما ډېر په شوق او په محبت سره او یو خپل شوق مې هم و د خوشبویانو سره او ظاهري خبره ده چې یو سړی داسې ښایسته دکان د خوشبویانو دې په ځان باندې هم مګي د هغې مطابق دې ډوله سینګار هم کوي ځان له وایي زه په دغه دکان کې ناست وم ډېر زیات مې سجاو کړی یو فقیر راغی یو ملنګ راغی دروازې بهر دې شیشو ته ګوري بیا د هغې نه دننه راننوتو په دې دکان کې ګوري یو شیشې ته یوې شیشې ته ګوري ما ورته وایي چې بابا که سوال کې چې درله درکوه خو ټایم مه ضایع کوه تو څه دې دکان یوې شیشې ته ګورې دا خو یوه شیشه قیمتي ده د زرګو روپو ده ته ولې په دې کې نظر دوړه وهې خپل ټایم ولې ضایع کوې وځه وایي ما ته یې وی چې زه ټایم نه ضایع کوم زه ټایم قیمتي کوم وایي ما ورته چې څنګه ټایم قیمتي کوې وایي چې زه تا ته ګورم چې ستا دا روح به څنګه وځي ستا دا روح به څنګه وځي ما ورته وی چې څنګه چې ستا وځي داسې به زما وځي که نه وی چې نه که نه زما او ستا په روح کې ډېر غټ فرق دی ستا روح په دې یو بوتل کې اټکاو شوی دی انختی دی پکې په دې یو بوتل کې ته دننه قید دی ستا یو سا دا په دې یو بوتل کې ده ځکه چې ستا د دې بوتلو د پیسو سره محبت دی او باقي پاتې شوه زما د مرګ خبره نو زما روح به داسې وځي ګوره راته ما ودې ځه مړه دا دې څه قصې شروع کړې وي دا ملنګ ووتو بهر یې بوره یې وغوړوله ټاټ چې کوم بوره یې په ټاټ وسره و هغه یې وغوړوله او په هغې باندې سملاستو او یې ما ته اشاره وکړه چې ای عطاري زما روح داسې وځي او خپل غم دې وکړه قبلې طرف ته یې مخ کو کلمه یې درسته کړه سترګې پټې کړې وایي ما وی چې لکه دا بابا د پیسو دپاره ده زما سره چلونه کوي پیسې حاصلول غواړي یا اسې زما سره مذاق کوي وایي زما سره یو ګاک نیم و هغه رخصت شو سودا یې وکړه پیسې راکړې لاړه زه راووتم چې دا بابا وړه قومه چې هر کس دې ضرورت دي ما ته ووایه خو ما سره دا چلونه مه کوه او دا خو دکان دی بازار دی خلک راځي ګاک راځي زه چې رالم بابا مې وړه قوه په بابا کیسه نشته فقیر وفات شوی دی روح یې الوتی دی حیران حق دریان پاتې شو دوه درې کسان مې راوغوښته چې بهی تاسو وګورئ سړی مړ دی که ژوندی هغه وله په نفس لاس کېښود وایي چې بهی مړ دی سړی مړ دی وایي چې بهی څوک یې پېژنئ په پوره کلي ښار کې هېڅ چا هم نه پېژاندو مې چې اجنبي دی نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب په دې دنیا کې داسې وخت تېر کا گویا ته ناشنا یې اجنبي یې او عابرو سبیل یا د لارې مسافر یې تېرېدونکی یې وی ملګري مې راغونډله او کسانو یې پیسې ورکړې چې ده دپاره د قبر انتظام وکړئ کفن مې وله واخیستو او غسل مې وله ورکو کفن مې ورته ور واغوستو او بیا هم دا سړی دفن جنازه م وکړه دفن م د هغې نه چې فارغ شو شپې چې کله کور ته رالم اوده شومه په خوب کښېنم حق بابا دی حق فقیر دی دې وجې نه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول دی هغه وفرمایي چې د یو سړي سره دې سفر نه دی کړی د یو سړي سره دې معاملات نه دي راغلي د یو سړي سره دې په درستخان ډوډۍ نه ده خوړلې تر هغه وخته پورې د سړي د خوالي ګوایي به نه ورکوي هغه بابا مې په خوب کې ولید ډېر په یو ښایسته چمن کې دی ډېر خوشحاله دی ما دې تپوس وکړو چې هلکه بابا هلکه ملنګه دا تا څه وکړه تا خو عجیبه غونته کې کمال و
ما ته وی چې اتاری دنیا هم دقه ده، دنیا هم دقه ده. مونږ ټول مسافر یو، روان یو دي، خو چې څومره دي په دنیا کې انویسټمنټ کم وو، په دنیا کې دي زندگی کمه لګولې وه، پیسې دي کمه لګولې وه، دومره به ستا د دنیا نه زړه کېږي، آخرت طرف ته به زړه دې کېږي چې لاړې. خو چې دا غونډه پیسه، دا غونډ صلاحیتونه دا په دنیا کې ولګوله، نو دې دنیا نه بیا چېرته ستا زړه کېږي؟ او ستا ډېره مهرباني، الله دې تعالی د دې اجر او بدلې درکړي چې تا زما کفن دفن وکړو او زما جنازه دې وکړه، الله دې تعالی دې بدلې درکړي. وایي چې د خوبه رایق شومه، وی رالمه او دکان مې خرڅ کو او پیسې مې راواخیستې، هغه مې په غریبانو باندې تقسیم کړې او د ټاټ جامې مې واغوستې او ووتم د الله رب العزت د معرفت دپاره، د الله د تعلق حاصلولو دپاره، او د الله رب العزت تعلق مې حاصل کو چې دنیا وپېژاندو. عطار رحمت الله علیه یو لوی بزرګ د هغه نه جوړ شو.